الله رب العالمین د دې انسانیت د هدایت لپاره 1,40,000 پیغمبران دنیا ته رالیږلي او هر یو پیغمبر له خپل امت ورکړی دی او دغه امت تربیت د پیغمبر کړی دی. څه خلک اوس ملګري شوي دي او څه خلکو مخالفت کړی دی. په دې سلسله کې د ټولو نه آخره پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا ته راغلی او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما مثال د هغه دیوال دی او د پیغمبرانو د زړو چې ټول تعمیر پوره شوی وي او د یوې خښتې ځای پکې پاتې وي. نبی علیہ السلام دا ټول تعمیر دا د انبیاء یو تعمیر دی او یو پیغمبر پکې کمو نو انا تلک اللبنا دغه خښته زیم او دا خښته الله کې خودله د نبوت سلسله بند شولا ختم شولا. لا نبی بعدی زمانہ پس بل پیغمبر بنا راځي دته د ختم نبوت عقیده وي. دا سیاسی مسله نه ده نن سبا ته عام طور باندې تنظیمون والا سیاسی مسله جوړه کړې ده په دینو باندې جلسې او جلوسونه. دا سیاسی مسله نه عقیده مسله ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به آخره پیغمبر منو کچا پکې شک مو کو کچا بل اومنو نو دته مسلمان منګنوي بیا ته کافر ویل کیږي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په درش کال کې د دین مونږ ته راورسو پورا دین راورسو او چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه تشریف وړو او نبی علیہ السلام وفات کېدو نو یو درې میاشتې وړاندې یو اتیا ورځې مخکې د عرفات په میدان کې د حج په موقع باندې حاضر وو او په خله مبارک باندې دا مبارک آیت جاری و چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نن میں دن مکمل کو نقص کمی پکی پاتی نه دی چې څوک بدا کمی پورا کوي نه چې بس دن مکمل شو. واتممت علیکم نعمتی او خپل نعمت مې د باندې هم پورا کو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر ختم شو ټیم پورا شو. ورضیت لکم الاسلام دینا استاسو لپاره مې اسلام دین خوښ کو. استاسو اوس دین او استاسو مذهب دا اسلام دی اسلام او استاسو پہچان دا مسلمان دی مسلمان تاسو مؤمنان او مسلمانان مومنون او مسلمون مومنان مسلمانان دواړه القابات الله تعالی دی امت لا د نبی علیہ السلام امتیانو له شاګردانو له ورکړل. د دې آیت د صفه معلومه شول چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کم مهنت د پاره الله رب العالمین را لګلې نو په درش کال کې هغه مهنت سره ته ورسېدو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې اسلام پوره شو دین پوره شو شریعت پوره شو. سکمه پکې نه دی پاتې چاره پلانې سره راغی واغه د دین مکمل کو نه جنانا. د دین صحابه کرامو ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکمل حوالو کو صحابه کرام او تابعین ته حوالو کو او تابعین تبع تابعین ته حوالو کو حتی چې اوس مونږ ته حواله دي ما او ته حواله دي اوس دا دین دی مسلمانان ته حواله دي. اوس دا زمونږ ذمہواری دي چې دا دین موږ خپل بچو ته منتقل کوو او بچو ته به دا وصیت کوو چې تاسو به خپل بچو ته دا منتقل کوئ او نسل در نسل به دا سلسله روانه. البته د دین د تجدید د پاره د تجدید د دین د پاره په دې ټکی باندې